الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اید اسرائیل الودا بنی اسرائیل اذکروا یود کیے نعمتی ایمو نعمتنا التي اغا انعمتو چې انعام می کړی وی علیکم پتو سے بندے وانی او بشک ز فضلتکم تو سے تم یو فضیلت او بهتری در کړی وا علی العالمین په وخت ټول خلق بندے واتقوا وډریږي یوما داسې ورځینا لا تجزی بدلا نشي ورکوي فائدہ نشي ورکوي نفس یو ذات یا عن نفس دی بل ذات په باره شه شیئا دی وشیا یو انسان یو نفس دی بل نفس نا دی وشي فائدہ او بدلا نشي ورکوي ولا يقبلو او نوشي قبلو منها ادغ نفسنا عدل سبدل سعوز ولا تنفعها او نوې فائدہ ورکوي و نفس تیا شفاعت سپرش ولا هم او نوې وی دی د پورا ينصرون مدد کوین کی چې دی مدد وشي ولا هم او نوې وی دی ينصرون چې دی مدد کیږي وَإِذْ وَأَغَ وَخِيُدْ کیے ابتلا چې ازمیش وخست امتحان وخست ابراهیم د ابراهیم نا ربه رب دد بکلمات پس کلمات سرا فاتمهن به ابراهیم علیہ السلام کلمات پیرا کړي خبره پیرا کړي قال الله تو فرمیل په انعام شه انی بشک زچی جاعلو کا گرزاؤں تو للناس دی خلق دی پورا جاعلو کا تو جوڑاؤں تو گرزاؤں خلق دی پورا امامن امام پیشوا قال ابراہیم علیہ السلام ارزو کو ومن ذریتی یا اللہ دے مود الودی شاہ امامونو پیشوا کون جوڑ کا قال اللہ تو فرمیل لا ینالو نرسیجی عهدی د مودا الظالمین ظالمون خلقتا بیجی سارنا غورتا انسی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیل تو سے دمو آغا نعمتینا یود کی چپ تو سے میں کڑی وی وانی فضلتکم علی العالمین او تو سے تم په هغه وخت ټول عالمین په ټول خلق باندې فضیلت او فوقیت تیر کړو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا وډریږي د هغه ورځې نه چې یو ذات یو نفس د بل نفس د پورا ایو شي فائدہ نشي ورکوي ولا يقبل منها عدل او نوې د نفسنا سبدل عوض
قبل وشي ولا تنفعها شفاعت ونوې سپورش س پیدا ورکای ولا هم ينصرون ونوې دی مدد کوشي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات واغه وخیوت کا چې ابراهیم علیه السلام اغن خپل رب پس کلمات بند ازمیش و امتحان وخست پس خبره شه فاتمهن به ابراهیم علیه السلام خبره پیرا کړه قال انی جاعلک للناس اماما الله تو فرمیل چې زه خو تو د ټول خلق د پورا امام او رهنما جوړم قال ومن ذریتی دا ارزو کو چې الله دې مو دې الودین یا زنا کو سن به امامون جوړ کا قال لا ينال عهد الظالمين الله تو فرمیل چې د مو وعده ظالمون ته نه رسیږي ادغه سو پیره سلارم رکو بادا چاپول یا نو پیرا الله پاک بن اسرائیل ته خطاب شری کړو نو د لس رکو د بن اسرائیل خبره تیرې شوه سار شداغه خبره یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم اخر شداغه خبره شوه لکه تی وسړی ته یو خبره کوي چې ګوره داسې وکا بہت چې دغه دا پیدا دو چې نو کې به دا نقصان دا به دا ټوله خبره وته او که اخر ته وي چې مړه خدا چر ویا کا اس لیاسي کې به برای نه منه کوي مثال په تور باندې یاره تکبر ډېر باد شایدا نه تکبر شه دا نقصان دا دا نقصان دا نقصان دا نقصان خو سو دې پیاون تکبر ډېر باد شایدا درنګ الله پاک دې ته خطاب وکاو اول زون ته متوجه کړ اس بیا خطاب وته کوي په دې آیت سورات شه بنی اسرائیل ته الله پاک درې وریا بنی اسرائیل ویلي دي سلارم رکونه بعد پنځم رکونه بعد ودا غسل لسم رکونه بعد یو ورچا د ځاغو کې متوجه شي بیا ته کې متوجه شي چې درامبري ته کې متوجه نشي به سړی په پوته کې الله پاک درامبري ځاغو ته کو دی بیا سه جواب نو کو نو الله پاک بدینه مخ وړو نو دغه تفسیر تر شو الله پاک بن اسرائیل د فرمی چې په توسه مونږه متینه کړی توسه د پیغمبرونو الود وستا توسه په خاندان شه پیغمبرونو غلې دي بدشي مې در دانه متینه یوت کیه او اخر چې سمره خلکو په غونډه مې توسه فضیلت تیر ده دوا آیات چې بیا الله پاک فرمی چې ګورای غوړې نه وټه د مې ټوې ته به دا حکم ده چې هغه ورځ یو سړی د بل سړی د مطالبه څخه پیدا نشي ورکوي لکه چا باندې چا قرضا دو کنه واز ورک سم مطالبه دو عزز نه ورک دا څنګه شي کېدای دومره دا چې چا نه ودی په مقابله شه بدل نشي خوست لکه مثال چا پر د غنم دی واجی اور په دیر کې بدل دا مطلب چا بل د یو حق ته به بل شي در کې دا نشي کېدای الله پاک څنګه دا نشتا ولا تنفعها شفاعت نو سپورش قبل او دا کافر بیان دا د بنی اسرائیل خو کافر شوی وی کنه دغه بیان دا سپورش څه پیدا نه ورکي ولا هم ينصرون او نو دې مدد کوشي ابن اسرائیل دا واوا چې میر ابراهیم علی السلام د میر نکدا او میر د په دین باندې او ابراهیم علی السلام الله ته عرض کړو چې الله د مو اهل او عیال چې کوم دي مال او دینه چې کوم دي ایغه امامونو پښوګون جوړ کې نو میر خډر غاټ خالقي نو الله پاک است ابراهیم علی السلام خبره بیانای چې خبره دا شهیدونه الله فرمی په دغه آیت شه چې واقعي ابراهیم علی السلام ته مودا ویلي چې تو الوده شو ز پیغمبرون امامون جوړاو خلا ينال عهد الظالمين ظالمون ته مودا ودا نه راسیږي سیک ظلمو کې کفر وکي په دې آیت شه الله پاک فرمی چې مودا ابراهیم علی السلام نه امتحان وخستو دا څه دو کنه اس امتحان چې سیک و خلی امتحان منه کوي جانچ او تشخیص چې ته د یو سړی مولیم کې چې دا تکړه دا کنه لایق تا امو کیم سبق کو ته ویلا ازدادا کني دزدا امتحان دغه پر واخست شي ور کې دا سبق کو وی پنځم شه پنځه کولا سبق ته وی پنځم شه بل سکول امتحان زنه خلی چې دا سبق زدادا کنه نه دزدا امخ شه کلاس قابل لا کنه دا قابل دا ویله خلی ایغ ممتحن ته پته نه نعوذ بالله الله پاک ته پته نشتا الله ته خو پته دی ارشي بیا الله به امتحان وخلی
دغه جواب سره لیکل دا کوم سوچو کې ته ګوره واذ ابتلى ابراهيم ربه رب منا کوي تربیت کوین کا رب سمنا کوي تربیت کوي الله پاک ډیر نومینه دي دا ځکه رب ذکر کا اشاره وکړه چې د امتحان د دې نو چې مولیم یې کې چې پیدا کنده پي بلکې تربیت په تور باندې امتحان وو د ابراهیم علی السلام تربیت یې کو وا امتحان ته شیو ابراهیم علی السلام ګورا دای چې کله پیدا شو د خاندان ټول خلک کافرونه بت پرست وي دای صرف یو بشه مسلمانو از دا امتحان دا کنه دا یعنی دغه کې امتحان نه مراد ازمیش تا تربیت یې کول دي دا الله پاک جوړاو بیا نه بعد ير ته وچو ير ش الله پاک بچ ک بچل شي رانه به ودو کو بہت جز د خپل وطن پر دوا به ودو سالو بل وطن ته به نه بعد بل ودو کو به نه بچای پیدو کې دل و شو وړي کا بچایو بچ از دا یې صحیح لا کو دک بیابان شي پوته کا بچ بیا لشکي وخت د بچای سوجه بچای ذبح کا ټول په ابراهيم السلام د امتحان نه وی کنه دا امتحانات وي زنه حضرت نه خبره لیکلې دي د ابراهيم عليه السلام خوبي لیکلې دي چې هغه کلمات وي الله بوزه که صرف کلمات ذکر کړي دي کنه لکه د ابراهيم عليه السلام په دین شه د برتون برت چټول خیل د ترغه زرناف بال ختنه کول دا د ابراهيم عليه السلام ملت تدمیش په ملت شادي سپوي مپوي نکون کټ کول وشتون کټ کول دا ټول د میش په ملت سره یو د په ملت شادي بهر حال ابراهيم عليه السلام نه الله پاک امتحان وخسته امتحان د تربیتو بدای په امتحان سے پاس ش کنه ش پاس الله فرمی فاتمهن امتحان د پیرا کا دای پاش مکمل پاس ش بدلا سو ته ملوشلا انی جاعلک للناس اماما الله تو فرمیل چې ته ټول خلق د پوره پېښوا جوړ کړه چاشه د خوبی روشي عملی طور باندې سیک کامیاب دی ابراهيم عليه السلام امتحان یې عملی یو وی کنه اسړي علم معلومات یې مولمه وي چې د شای زده کنه معلومات تشتاو ته کنهشتاو ته یو پریکټیکل امتحان وي د ابراهيم عليه السلام امتحان پریکټیکلو الله پاک ته معلومات نه دی پچار الله ته معمولات پچار دي عمل الله ته پچار دي یو شای ډېر لوی عالم دا ډېر معلومات دی وتا خو د خپل عمل د دین مطابق نه د الله او د رسول مطابق نه د علم یو ذره فائدہ نه ورکای اصل خو الله څنګه عمل چلیږي کنه الله پاک څنګه اصل د عمل معاملات یو صحابي حضرت اسیر رضی الله عنه مسلمان شو او چې سرنګ مسلمان د جهاد وختو المنذر مخ شهید شو دغه معاصره سبق ویلای دنه چیرې حدیث نقل شوی دی د سره خو علم نو پیرا خو عمل یې فوراً کړو صحابه کرام فوراً عمل طرف ته متوجه کېدل نو عملی امتحان الله په کوخسته به چې عمل شي سه کامیاب شي الله لیډر و پېښوا جوړای چې په عملی کې معلم شمدین عملیه یو سره علم اړ یو سره هغه الله پاک د خلق د رهنما جوړای ابراهيم عليه السلام سره د خپل خاندان ډېر فکر او ارچ سره د خپل د فکر وي دوی د شي الله همو په خاندان سره د سلسله جاری کې د نبوت ولا د امامت ولا الله تعالی چې رغدو اته په خاندان شوی زنه د خلک امامون وي پیغمبرون وي خو د مو ودا ظالمون ته نه رسیږي او د ابراهيم عليه السلام د دو په اخر شه د نبی عليه السلام په حق شه قبيله شو نه را پیغمبرونه پشه خو ټوله دنیا چې کوم امام ورسته روانه دو او اغا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك هغه ورسته روان دي نو د نبی علیہ السلام په حق شه قبيله شوی و نو دا الله پاک سبق باندې سره ته وشو چې ابراهيم عليه السلام خدای پر برگزیده بنداو په امتحان چې کامیاب شو او تاسو د اهل وایال تاسو د اغ نو استبل کې د اغ اصل رشتہ دارون او نږدې خلک چې کیندي عام مسلمان دي د اغ په ملت باندې دا رشتہ داري څه پیدا چې د اغ په دین باندې نه بیا جوړ دونسي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بني اسرائيل دما غنیمتنا یود کی چې کوم په توسه بندي کړی دي واني فضلتكم على العالمين وز توسه تمو فضیلت در کړو په ټول عالمین بندي په هغه وخت سمره خلقو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
او تاسې وډایږئ هغه ورځې نه چې یو ذات وی یو نفس وی بل نفس ته ایسه شي د مطالبې فایده ورنه کې ولا يقبل منها عدل او دغه نفس نه وی دا د حق په بدلې شي څه عوض یا نشي قبیل یعنی دنیا شي خو رشوت ورکې پیسې ورکې چې بس مړاو د رشوت وخلا دا پیسې وخلا چارو چلېږي ازو کدا نشتا عوض مطلب رشوت بدل ولا تنفعها شفاعت هو نو وس پرشت دی به باره شي قبل او شي دغه نفس په باره شي کافر زنه مراد ده ولا هم ينصرون او نو دی مدد کو شي او دا کافر ټکه مزه کو چې مسلمان دی پر سپورش قبلېږي نبی اسلام احادیث مبارکانه دا خبره مولمه دو چې مسلمان دی پر نبی اسلام سپورش قبلېږي و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن او هغه وخت کې چې ابراهيم عليه السلام نه خپل رب دا رب ازمیش وخست پسې کلمات بنده بیا خبره د پیرا کړه قال اني جاعلك للناس اماما بیا الله تو فرمیل چې موته ټول خلق دې پورا پیشوا او رهبر جوړ کړي امام می جوړ کړي قال ومن ذريتي د ارزقو چې الله دمو په خاندان دمو په اهل او عیال خیا جوړ کړي قال لا ينال عهد الظالمين الله تو فرمیل چې دمو ودا ظالمونه ته رسیدي د میشت سره ک الله پاک امتحان وخلي الله پاک تخوار شفاته دو دې دای ورته څه وکړه د انسان چې کله د جهنم ته چسی دا په دې وجه چې دای په خپل اختیار سره یو ګناه چار کوي ګوره موت چې سیک مړای دا به داسې وی چې الله پاک مړګه کوم مړک یې نه چې بدل مې وخسته چا سره چې بدی وی چې بدل مې وخسته دا څه مې وکړل دا چار مې وکړه اس چای کای کوټو چر الله پاک خو په ظاهري مشتو سے کړي دو موت نسبت یا زوم تا کوي اې دې وجنا چې هغه موت عقل مطابق د چان مش کوي مشتو سزا ملويږي یا اس کمیش گناہو کی لیا میش دنا اصل څه څه کو دا خبره اس بار بار کې چار شای الله پاک کوي او الله پاک دا خبره لیکلی و موتا سزا ویلې ملويږي او موت خدا پدنه چې الله پاک موت لیکلی زه کو چې په کوم تل مو سره دویل یاره وي یا مې نه کچر کو یا مې ګناه کوله دو ګناه ز خپل اختیار سره تلای دا اختیار مونږه پښتنه کیږي الله دې مشت مستفدې خبره باندې سمجھ عمل توفیق النصیب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله طول ما تكونين معاف يلا مش كونين معاف يا ترجمه يلا مش خپل دربار سے قبول او منظور او فرم سمر حضرات يلا ترجمه دوست سمر وروي ورسته وروي